بسم الله الرحمن الرحیم. د ذوالحجې مبارکه میاشت شروع شوه. کله چې به دا میاشت شروع شوه پیغمبر علیه صلات وسلام به صحابه کرامو ته په دې کې ډېر عبادتونه کوئ، منځونه پکې کوئ، روجې پکې نیسئ او په دې کې عبادت الهو العالمین ته ډېر زیات محبوب الهو العالمین په ډېر ثوابونه ورکوي په نسبت سره نورو ورځو ته. او پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک فرمایي من صام ایام العشر کتب الله له بكل یوم صوم سنة. کم یو انسان چې په دې ذوالحجې په میاشت کې او خصوصا د اختر د ورځې نه چې مخکې دا کمې 10 ورځې دي په دې کې چا یوه روژه ونیوله نو پیغمبر علیه السلام فرمایي د دغې یوې روژې به له خدای تعالی د یو کال د روژو عمرې ثواب ورکړي. او حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د نبي علیه صلات وسلام مبارک په زمانه کې یو سړی و او دې سړي به ټول کال چې دی نو ګانې بجانې ډېر زیاتې اورېدلې د ګانو بجانو سره ډېر زیات شوق و، خو چې کله به د ذوالحجې او د حج دا میاشت شروع شوله نو دې سړي به د هغې نه توبه وویستله، توبه به یې وکړله او غسل به یې وکړو او په عباداتو کې مشغول شو او د هغې سره روجې به یې هم نیولې. نو دا خبر پیغمبر علیه السلام ته ورسېد چې دغه شانتې یو سړی دی او دی ټول کال چې دی نو ګانې بجانې اوري، خو چې کله د ذوالحجې د میاشت شروع شي نو په دې کې دی روجې نیسي او عبادتونه پکې ډېر زیات کوي. نو پیغمبر علیه السلام راوغوښتو او تپوس یې وکړو چېرته دا کار ولیکې داسې. نو دی ورته عرض کوي وی د الله رسوله وی دا مبارکه میاشت ده او په دې کې حاجیان د حج مناسک ادا کوي، حج ادا کوي. نو زه دا خوښوم چې زه په دې کې نیک اعمال شروع کړم چې کوم حاجیان خلکو ته دعاګانې کوي زه د هغوی په دعاګانو کې شریک شم. نو پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک ورته وفرمیل وی ښه چې دا تو په دې نیت باندې کې نو چې تو په دې 10 اولنو ورځو کې د دې ذوالحجې یو روجه نیسي نو په یوې روجې په بدل کې خدای تعالی د 100 غلامانو د آزادولو ثواب درکوي او دغه رنګې د 100 اوښانو د صدقه کولو خیرات کولو چې تی په حرم شریف کې صدقه او خیرات کې د هغې ثواب د خدای تعالی درکوي. او الهو العالمین تعالی د 100 اسونو چې تی د جهاد دپاره ولیږي په خپله خرچه باندې د هغې ثواب د خدای پاک درکوي. بیا ورته حضور علیه صلات وسلام مبارک وفرمیل وی کله چې دا ترویې ورځ راشي، ترویې ورځ د عرفې د ورځې نه یو کم چې مخکې ورځ ده، مقصد دا چې د دې میاشتې اتمه ورځ چې کومه راځي دې ته یوم الترویه ویلی کېږي چې په دې ورځ باندې کله تو روژه ونیسي نو حضور علیه السلام ورته وفرمیل خدای تعالی به تعالی د دې یوې روژې په بدل کې د 100 غلامانو آزادولو ثواب درکړي، د 100 اوښانو د صدقه کولو په حرم شریف کې د هغې اجر و ثواب به خدای تعالی درکړي او دغه رنګې د 1000 اسونو د خدای تعالی د رضا دپاره په جهاد کې لیږلو د هغې اجر و ثواب به درکړي. او پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک ورته وفرمیل که چې کله د عرفې ورځ راشي او د عرفې په ورځ باندې تا دغه شانتې اعمال وکړه روژې دې ونیوله نو خدای تعالی به په دغې یوه روژه باندې د 2000 غلامانو آزادولو عمرې ثواب درکړي، د 2000 اوښانو صدقه کولو ثواب به خدای تعالی درکړي او د 2000 اسونو د په جهاد کې د لیږلو دپاره په خپلې خرچه باندې د هغې ثواب به تعالی خدای تعالی درکړي. او دا حدیث شریف غنیت الطالبین کې ذکر دی. دغه شانتې نور هم چې په دې کې څوک اعمال کوي نو پیغمبر اسلام فرمایي تاسو پکې ذکر اذکار په دې شپو ورځو کې کوئ، په ناسته په ولاړه او په پیدل تو که په سورلۍ باندې په هر ساعت هر سیکنډ هر وخت کې چې دی نو پیغمبر اسلام فرمایي تاسو په دې کې ډېر ډېر عبادت کوئ. بل په دې میاشت کې چې څوک نفلونه کوي نو پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک په دې کې په دې اولنو 10 ورځو کې خصوصا یو څو رکعته نفل ښوولي چې هغه کوشش وکړي که څوک یې کولی شي نو الهو العالمین به ډېر اجر درکړي د هغې. یو په هغې کې د حضرت علي کرم الله وجهه مبارک نه روایت دی، فرمایي پیغمبر علیه صلات وسلام چې کوم یو انسان په دې اولنو 10 ورځو کې د 4 رکعته نفل په دې طریقې سره وکړه چې دی په هر رکعت کې الحمد نه پس آیت الکرسي او پسې 3 پیري قل هو شریف او قل اعوذ برب الفلق صورت، قل اعوذ برب الناس صورت چې دا دی په هر رکعت کې د الحمد نه پس ووایي. دغه شانې په دویم رکعت کې هم اول د سورت فاتحې نه پس آیت الکرسي ووایي، بیا پسې 3 پیري قل هو شریف ولولي او بیا یو پیرا قل اعوذ برب الفلق صورت او قل اعوذ برب الناس صورت په دغه یو پیرا ورسره ووایي. 4 رکعات چې په دې طریقې باندې وکړي او دا کله دی ووایي د هغې نه پس به تسبیحات ووایي، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم که دغه ویلی شي، که صرف سبحان الله سبحان الله الحمدلله الحمدلله الله اکبر الله اکبر دا دی ووایي 100 پیرې دي دا پوره کړي. نو پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک فرمایي چې د دې مونځ نه پس څه دعا غواړي نو خدای تعالی به ټولې دعاګانې قبلوي. خدای تعالی دې موږ تاسو ټول د باندې عمل کول توفیق راکړي. بیا حضور علیه السلام فرمایي خدای تعالی به دومره اجر و ثواب ورکړي ګویا کې دې سړي چې حج کړی
نو د حج عمرې ثواب به له خدای تعالی په دې نفلونو سره وکړي خو ګران کار دی هر سړی کولی هم نشي خدای دې موږ ته آسان کړي او خدای تعالی به دومره ثواب ورکړي ګویا کې د زما د قبر زیارت کړی دی او زما د قبر زیارت له راشي او د جهاد عمرې ثواب به له خدای تعالی ورکړي او حضور علیه صلات وسلام مبارک فرمای که چېرته کې کوم یو انسان دا 4 رکعته نفل د دې اولنو لسو شپو کې په هره شپه باندې وکړه نو الله تعالی ورته د جنت الفردوس دروازې کولاوي کړي او د ټول ګناهونه معاف کړي او دې فرشتو ته وایي چې تاسو ګواه اوسئ چې دې پلاني بنده ته ما بخښنه کړې ده او پیغمبر علیه السلام فرمایي دا فرشتي دې انسان له خو زیری ورکوي خوشخبري وله ورکوي چې الهو العالمین تا ته بخښنه کړې ده بل پکې نور 2 رکعاته نفل دي چې هغه په هره شپه کې د ماخوستن د مونځ نه پس کول دي د ویترو نه پس او دغه 2 رکعاته نفل په دې طریقې سره دي چې کله د الحمد ووایي نو د الحمد نه پس به پکې یو پیره ان اعطیناک الکوثر دا صورت وایي او 3 پیرې به پکې قل هو الله احد صورت په هر رکعت کې وایي او دا 2 رکعاته نفل دي په دې اولنو شپو کې پیغمبر اسلام فرمایي چې چا دا وکړله نو الهو العالمین به د مونځ او عبادت په علیین کې محفوظ وساتي او د په بدن باندې چې څومره ویښته دي نو د هر بدن د یو ویښته په بدله کې به له خدای تعالی 2000 نیکۍ ورکړي او الهو العالمین به له د 1000 دینار صدقه کولو ثواب ورکړي او د غلامانو ازادولو ثواب به له خدای تعالی ورکړي یقینا چې ډېر اوچت ثوابونه لري بل 10 رکعاته نفل دي او هغه په داسې طریقې سره چې کله انسان سورة فاتحه وایي نو 3 پیرې پکې قل هو شریف لوستل دي او که دا د سحري وایي که د ماښامي که د هر ټایمې دی دا کوي مقصد د ورځې هم کولی د شپې هم کولی شي او پیغمبر اسلام فرمایي چې دا 10 رکعاته نفل وکړه په دې کې په دې 10 ورځو کې نو خدای تعالی به ولا د څومره حاجیان چې کوم وفات شوي دي یا کوم ژوندي دي د دې ټولو حاجیانو په مقدار باندې به الهو العالمین دله ثواب ورکړي او خدای تعالی به د دې انسان ټول ګناهونه معاف کړي نو کوشش وکړئ چې که دا نفلونه پکې څوک کولی شي په دې ورځو کې نو وکړئ پکې ځکه چې د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي موږ ټول کمزوري یو زموږ نه ګناهونه تقصیرات کېږي چې د دې نفلونو عباداتو په برکت باندې خدای تعالی موږ ته هغه معاف کړي رب ذوالجلال په موږ تاسو ټول د عمل کولو توفیق راکړي السلام علیکم ورحمة الله